رستم مین بازار کې د پاک آیل پرانسته د رستم تحصیل کونسل چیرمین مولانا مبارک احمد حقاني وکړه. دې حوالې سره د یوې خوندورې دستورې تابیا هم شوې وه چې پکې د علاقه سودم رستم سیاسي، سماجي، مذهبي، تاجرانو، د رستم پریس کلب خبریالانو په شمول عام ولس په لوی کچ ګډون کړی و. دستورې ته کوربه پروفیسر عاصم اقبال، پروفیسر ګوهرعلي، د دستورې مشر میلمه مولانا مبارک احمد حقاني د پاک آیل میل په پرانسته د خوشحالۍ اظهار وکړو او ویې ویل چې کاروبار د کامیابۍ لپاره محنت سره سره ایمانداري او نیک نیتي شرط دی. د پاک آیل چارواکي اسفندیار او اختشام الحق وایي چې د تحصیل رستم او خواوشا سیمو ولس ته به معیاري تیل په مناسب نرخ میلاویږي. د پاک آیل په نوم باندې یو پلانټ کلو کو، یو مل کلو کو. ستاسو وړاندې د هغې افتتاح وشوه. تاسو ته پته ده چې یاره ډېر د رستم کې د مسټرډ آیل یا د شړشمو تیل چې کوم دي دا ډېر منافع بخش کاروبار دی. موږ د دې دپاره نه دی کړی. خو موږ وایو چې زموږ دا کشران چې کوم دي دا لږ مصروف شي او د دې اخوا دېخوا ګرځېدو نه هغه ځان وساتي. نو لال او احتشام دي په دغه باندې پارټنرشپ باندې موږ دا کاروبار کولو کو. او تاسو ته پته ده چې زموږ مشرانو هم کاروبارونه کړي دي. څلور پنځو کاروبارونو ذکر ما وکړو چې کوم مونږ کړي دي، د غلې او د تماکو او د ویښتو او د څرمنو دا کاروبارونه مونږ کړي دي. انشاءالله انشاءالله کوم چې دلته فلټریشن سیستم دی نو هغه دلته په رستم کې نشته. دا بالکل جدید سیستم دی او د دې ځای تیلو کې او د نور آیل میلز چې کوم دي د هغې په تیلو کې به د ځمکې اسمان فرق وي او ریټ چې کوم دی هغه به د ټولو نه ښه کوالټي او کوانټټي، مطلب دا به ښه خوراک دپاره بالکل د خوراک دپاره به جدا پیکنګ آیلي او نور به تاسو بس اینې مخې سره چې څو پورې دا کاروبار په مخه ځي نو تاسو به نورې تجربې وینئ او نور ډېر څیزونه به په دې کې وینئ. د پاک آیل چارواکي وایي چې څوک هم سم معلومات کول غواړئ نو مین بازار رستم کې د پاک آیل میل ویزټ وکړئ یا په سکرین ورکړل شوي نمبرو رابطه کولی شئ. د کیمره ټیم سره عمیر خاکسار، رستم نیوز، مردان.